السلام علیکم. نن پاکستان په تاریخ کې یو ډیره اهم ورځ ده، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې به دا تعین کو چې پاکستان کې به جمهوریت مضبوطیږي او کنه د غیر جمهوری قوتونو لاس به مضبوطیږي. خو الله ډیر لوی فضل وکړو او د سپریم کورټ ججانو یو ډیر بهترین سټاند واغستو د آئین او قانون سره د جمهوریت د مضبوطیا لپاره، او کم قوتونه چې دا کوشش کو چې دا نظام د هایبرید نظام برقراری او کمزوري شي، نو هغه کسانو ته ناکامي ملاو شو. د دې کیس یو ډیر لوی بیک گراوند تاسو ته پته ده چې رژیم چینج نه پس د تحریک انصاف خلاف کم انتقامی کاروایانې وي چې په 70 سال کې په عمران خان یو کیس هم نو او په یو کال کې په هغه باندې 203 کیسونه جوړ شو. نو دا هم د دنیا په مخ یو عجوبه ده. دویمه خبره پکې دا ده چې د دغې بیا 9 مې واقعه وشوه، افسوسناکه واقعه. د هغې منصوبه بندي چې چا کړې یا څه چې ذمهوار دي ایله خو سخته سزا ورکول پکار دي، خو د هغې په وجه باندې ډیر زیات بېګناه خلک په جیلونو کې دي، په میلیټري کورټس کې دي، او ته خبره نشي کولی، اواز باندې پابندي ده، انساني حقوق ډیر بدترین صورتحال دی، میډیا پابنده ده، سوشل میډیا باندې څوک اواز نشي چوتولی، ټویټر بند کړی، ایکس چې کوم ورته وسوي هغه بند دی، هغه نشي کولاوي دي، ځکه چې څوک هم د جمهوریت خبره کوي او د غیر جمهوري قوتونو د داسې اقداماتو اواز چوتوي، د هغوی اوازونه بندوي. د فیصلې اهمیت په دې باندې و چې د قاضي حسین احمد ډېر لوی نوم، قاضي فایزیسا معذرت کوم، قاضي فایزیسا ډېر لوی نوم چې کله دی چیف جسټس نو جوړ شوی، نو ده به د فریډم آف سپیچ خبره کوله، ده به د انساني حقوق خبره کوله، ده به آئین او قانون خبره کوله. خو چې کله نه دی چیف جسټس شوی دی، نو هغه ټول خبرې د یارې کړې وي او د تحریک انصاف خلاف چې کم اقدامات کېده په هغه د لکه د شترمرغ چې په سخته ویني نو په شګه کې سر ورکي، د په هغې باندې بالکل ځان ناغرضه کړی. او دا ډیر یو د افسوس خبره وه، کم وکیلان، کم میډیا پرسن چې د ده حمایتیانو ټول پې تنقید کوي او ډیر ترې خفه دي. اوس هم د قاضي فایزیسا دا کوشش و چې ټیکنیکل بنیادونو کې دا کیس داسې طرف ته بوزي چې تحریک انصاف له هیڅ حق نه ورکوي. خو اته ججانو ډیر همت وکړو، خاص کر جسټس اطهر من الله، هغه وی چې ته دا فیصله په آیسولیشن کې نشي کتی، ته به دا ګوري چې دې فیصلې اسباب سو. نو اسباب یې دا و چې په 8 جنوري باندې په 13 جنوري کومه فیصله شوې وه چې د تحریک انصاف نه د بیټ نښه اخیستې وه. دا یو داسې فیصله وه، دا لکه په جمهوریت چې خودکش حمله قاضي صاحب کړي، او بیا په الیکشن کې په 8 فروری د دې هر څه نه باوجود چې بدترین شکست غیر جمهوري قوتونو ته ملاو شو، خلکو منډیټ تحریک انصاف له ورکړو، او په 9 فروری باندې بیا الیکشن کمیشن یو پارټي جوړه شوه، د ټولو غیر جمهوري قوتونو مرګستیا یې وکړه او نتایج یې بدل کړه. دا یې خلاف به وقتاً فوقتاً اوازونه چوتېده، خو قاضي صاحب پې ځان ناغرضه کړی. د دې فیصلې باندې تنقید خلک په دې کو چې دې نه مخکې 2-3 میاشتې مخکې فیصل واډه او پرویز خټک په ټي وي پروګرام ویلو چې په الیکشن کې به بیټ نه، نو خلکو ته پته وه چې داسې د آئین او قانون فیصله نه ده، دا قاضي صاحب غیر جمهوري او طاقتور قوتونو ته سرنډر کړی دی او د هغوی په منشا باندې سپریم کورټ ایز ا ربر سټمپ استعمال کو. اوس دغه ټول واقعیاتو چې په دې کې د دې سیټونو فیصله کړې وه، بیا کوچرې دا سیټ قاضي صاحب د نورو پارټیانو له ورکړی، نو هغه پارټیانو یو خو الیکشن کې غلا کړې ده، جعلي منډیټ دی، او بل په دې جعلي طریقه چې دوی ته دا سیټونه ملاو شوي نو دوی ته به 2/3 میجارټي ملاو شو، او 2/3 میجارټي به بیا دوی په آئین کې دومره بنیادي تبدیلونه کولی چې به د جمهوریت په مخ باندې یو څخه دبه وه. د مسلم لیگ نون همیشه چې کله دوی حکومت نو دوی قانون د پاکستان یا د عوامو د مفاد نه جوړي، دوی داسې قانون جوړي چې صرف ذاتي دوی ته پکې فایده، څنګه چې د نیب قانون کې تبدیلی راوسته او خپل ټول کیسونه پکې ختم کړو، او د 50 کروڑ پورې کرپشن اړو کرپشن نکو، وایي چې دې نه غټ کرپشن یې ابا نیب نیسي. نو دغه قانونونو کې یو 2 قانونونه ډېر خطرناک، یو پکې
جوډیشل ریفارمز کې دا و چې قاضي صاحب له به 3 کاله ایکسټنشن ورکاو او دریم پکې یو شک دا و چې د اسلام آباد های کورټ ججان به نورو های کورټس ته ترانسفر کول دا داسې و چې لکه اسلام آباد خو یو هب دی دلته کې چې څه غیر قانوني کار کیږي او کم جج ورته سټینډلی نو دی بیا کله بلوچستان ته لیږو او کله به سند ته لیږو د خپل مفاداتو لپاره نو د دغه ټول غیر قانوني غیر آئینی اقداماتو لاره بنده شوه د دې فیصلې د جمهوریت د مضبوطیا لپاره ډیر د تحریک انصاف او وکیلان چې کوم سلمان اکرم راجا او زبردست کار کړو او د سنی تحریک فیصل صدیقی زبردست کار کړو هغه خلک چې چا په میډیا په یوټیوب په سوشل میډیا د دې لپاره आवाज چوت کړي ټول د مبارکباد مستحق دي ځکه چې کوچري دا غیر جمهوریت قوتونه کامیاب شوي او قاضي صاحب چې کوم اخیری هدف پورې کوشش کو چې دا ججان په څه طریقه راضي کی بلیک میل کی ویری او خپل طرف ته راولي هغوی انکار وکړو او دا یو ډیره تاریخي فیصله ده په زمونږ په عدلیه په تاریخ کې دوه کردارونه انتهایی بدنام دي یو جسټس میونیرو چې هغه نظریه ضرورت جوړه کړه او ډیکټیټرانو له لار ورکړه او جمهوریت له نقصان ورکړو یو مولوي مشتاقو چې د جنرال ضیاء الحق په وینا باندې د بوټو صاحب د 500 ووټ ورکړو او هغه اوسه پورې بدنام دي او دریم کردار قاضي فایزي ساو قاضي فایزي سا اوس خپل کار وکړو د دې خلاف فیصله ورکړي خو اتو ججانو دای په حق کې وکړه او تحریک انصاف ته خپل منډیټ واپس کو کوچر قاضي صاحب ریټایر شو او د دې الیکشن ټریبیونل فیصله په انصاف باندې وشوي نو د مسلم لیگ نون سره په ټول پاکستان کې هغه دنه خبرې کوي چې ول سیټونه نشته او هغه حکومت کوي په ول سیټونو چې تاسو سره منډیټ ني تب عوام لسور کې تا خو په پړه کې دی چې ز بکسي براله بیا ماغه خلک ډکې چې چا مونږه مسلط کړیو او د هغه خلکو پورا غیر جمهوریت قوتونو د پاکستان په دی عوام په مشکلاتو کې پورا لاس دی د عدلیه د قاضي صاحب پکې لاس دی او د مسلم لیگ او پیپلز پارټي پکې لاس دی سو پورې چې عوام صحیح منډیټ چاله ورکړي هغه اقتدار نه راغلي د عوام مسلې نه حل کیږي او پاکستان اوس دومره یو بحران ته رسولې دي چې دا غي نه استو د پاره ډېر لوی قربانیان دي خو اول به دا قربانیان اشرافیه او حکمران ورکړي مونږ اوس د IMF نه 8 ارب ډالر یو لانګ ټرم معاهده ور سره کو او د اشرافیه چې دي دا 17 ارب ډالر سالانه په سبسډیز په مراعات او په پروتوکول لګي نو کو دوی د خپل خرچي نیمم کم کړي دا بیوروکریټس دا اسټابلیشمنت دا حکمرانان دا هر اقتدار والا خلک چې دي نو زموږ IMF ته ضرورت نشته زموږ کور ټیکيږي خو موږ دوی خپل خرچي نه کموي او د عوام ته وی چې د بجلی بل کې او د ګیس بل کې او د پټرولو کې به پتا باندې سیوا کو او تاسو د جیب به وباسو درېمه خبر دا چې د ګرانه بجلی د IPPs د وجې وا هغه IPPs معاهدې اوس ایکسپایر شوي کو دوی وی چې مونږ د عوام د فائدې لپاره کو پکار ده چې دغه اګریمنت رینیول نه کی خو ټول د دې حکمرانانو دي نو دوی به بیا رینیول کوي او بیا به عوام په عذاب کی ځکه چې په بل کې به کله کیپاسټي چارجز راځي او کله پکې کمپنسیشن چارجز راځي او اوس د خلکو د وسه بهر شوی ده امید لرم چې تاسو به د فیصله په بیک ګراوند پوه شوی کمنټ پیو کې لایک ورکې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته